بسم الله الرحمن الرحیم ذالک دا اغا احکاماتو ومن يعظم حرمات الله او سوک چی تعظیم کئی احترام کئی اداب ساتی د محرماتو دا اللہ د منکڑی شو سیزونو دا اللہ فهو خیر له عند ربه اغا دا پار دیر غردی دا اللہ پلاس وأهلت لكم الأنعام وأهلت او حلال کلی شوی دی لکم ستاسو دا پارا الانعام چارپایان الا ما یطلع علیکم مگر آغا چلستری شوی دی پتاسو باندی فاجتنبوا الرجس من الاوثانی پس اجتنابو کے من شیزان اساتے دا غیر اللہ نا وجتنبوا اوزان اساتے قول الزور دا دروغ دا وینانا حنفاء للہ غیر مشرکین به خاص دا اللہ عبادت گزار شے شرک ان کی مجوڑے گے ومن یشرک باللہ او چاچی اللہ سر شریک جوڑ کو پکا انما مثالی داسی شو خر من السمائی لگا چرا غرزی گی دا اسماننا فتخطفه الطویر یا یهو اتختی مرغان او تهوی به الریح یا براشی تیز ہوا فی مکان سحیق او چرلر بیابان تیوسی ذالک پدی وجہ ومن يعظم شعائر اللہ چاچی آداب اساتل دنا خدا اللہ فإنها من تحوی القلوب بیشکا من تقوی القلوب دا استقامت تے دا مضبوطیات دا زرنو لکم فیها منافع الى اجل مسمن پدغ سارو کی ستاسو دفار فیدہ دا تریونیٹی پوری ثم محلها الى البیت العتیق بیا زید قربانی دا دی پخواد آغا کور پخوانی کی دی اللہ باقوی پیغمبر علیہ السلام ذالک دا چی کم تیر شو دا چی بیان شو سب بیان شو دا حج حکم بیان شو دا حج مناسک بیان شو او خاص کر دا حج اغا پنزا احکام بیان شو چی دا غین بغیر حج نا مکمل دی چی اغا دا حج پا لسما یا لسما دو لسما رز باندی کی گی چی اغا منگوی چی دا حج پسار وقتی باندی یو رنبانی اغا شیطان ویشتل دی دویم اغا قربانی کول دی دریم اغا خلق کول دی یعنی ویخت خریل دی سلورم طواف افادہ کول دی نو اللہ پاک وی ذالک دغا چی تیر شو ومن يعظم چاچ عظمتو ساتو عظمت ویلی شی عزت تا چاچ عزتو کو چاچ ادبو کو چاچ احترامو کو دا ټول مترادف الفاظ دی مقصد تینا چی کم دینو اغا عزت ورکول دی خیال اساتو حرمات اللہ دا محرماتو دا اللہ محرم سیز کم سیز تا وی محرم سیز اگا ویلی شی قابل احترام تا کم اللہ پاک قابل احترام سیزونا جوڑ کری دی چی ردی دی بخیال ساتے او چا دا دی خیال اساتو فهو خیر له عند ربی نو دا دا پارا غورا کار دی پانیز دا رب دا دبانی اللہ بولا دا دی بدلی پا دنیا و پا آخرت پا دوارو باندی ورکی اللہ پاک ما دا عزتو ساتی و اللہ بر دا درجات بلند کی اللہ وی دا دین علاوہ وحلت لکم الانعام ستاسو دا پارا حلال کری شوی دی زناور الا ما یطلع علیکم مگر آغا چلوستلی شوی دی چی منگا مخ کلوستی ہو چی اللہ پاکو انما حرمکم المیتت والدم ولحم الخنزیر او والمنحنکت والنتویحت والموقوز آغا طول اللہ ویلیو چی ستاسو دا پارا چی کم حرام سیزون دی نا آغا مردار دا آغا بیدون کی وین دا آغا ساروی دے چی آغا اوٹا کولی شو او بغیر دا تکبیر نا آغا نا ساوتا یا آغا دا غر نا رو رغتا یا آغا بل زناور سیری کو او ستا دا رسیدو نا مخ کے چکم دینو دا آغا نا ساوتی وا نو دا ټول پتاسو باندې حرام دی ولحم الخنزیر وما احل به لغیر الله او هر هغه څه چې د الله د رضا نه علاوه د بل چا د رضا لپاره نو به خو به د الله غستره خو رضا پکې د بل چا وا د هغې لپاره چې کوم دی نو ذبح کړی شو الله وایي د هغې نه ځان وساتې فاجتنبوا الرجس من الاوثان بل اوثان جمع د وثن ویلی شي هر هغه څیز
چې هغه د الله نه علاوه د هغې عبادت وکړي شي نو هغې ته وثن وایي که اوثانو کې چې کوم دی نو هر هغه څیز راغی چې تی ما فوق الاسباب د الله سره برابرې ما فوق الاسباب دې ته وایي چې ډایرکټ دې ته سوال کې چېرې زما دا کار دا به په دې څیز باندې کېږي زما دا کار په دې څیز باندې وشو دا ده وکړو دا هغه وکړو نو دغه ټول چې کوم دی دې ته ویلی شي اوثان الله پاک وایي ځان وساتئ د غیر الله د مدد نه واجتنبوا قول الزور او ځان وساتئ د دروغو د وینا نه الله پاک څوک ذمہوار نه دي جوړ کړي الله تعالی برخې نه دي ورکړي او ته دا ذمہوار دی او دا برخې والا دی الله وایي دا دروغ دي برخې دا نشته چې برخه څه ته وایي چې هغه په خپل اختیار باندې موږ د برخې خاوند هغه چاته وایو چې په خپل اختیار باندې یو کار کولی شي موږ هغې ته موږ په پښتو کې ذمہوار هم وایو موږ وایو دا ذمہوار دی د دې څیزو دا بابا د دې څیز ذمہوار دی دا پیر صاحب د دې څیز ذمہوار دی او دا ډاکټر صاحب د دې څیز ذمہوار دی الله وی قول الزور دا دروغو خبرې دي ذمہوار صرف یو د الله ذات دی د الله د ذات نه علاوه نه نازولی شته نه ذمہوار شته حنفاء لله غیر مشرکین به حنفاء لله خالص د الله عبادت گزار جوړ شي غیر مشرکین به الله سره شریک م جوړوي الله سره ما فوق الاسباب شریک جوړوي او ما الله پاک سره په صفاتو کې څوک شریک جوړوي د الله صفاتو ته هیڅوک هم نشي رسېدی الله پاک چې انسان پیدا کړی دی نو الله پاک وی ولا یحیطون بعلمه الا بما شاء ما ولا علم ورکړی دی خو چې کوم زما خوښه شي مونږ ویلي وو په من یجادل الله مونږ دا خبره کړې وه چې الله پاک وایي د انسان دومره عقل دی چې ما غوښتو هغه عمره مې وله ورکړی دی نو دی چې زما په ذات کې عقل استعمالوي دا د ده د کفر علامت دی زما حکم به دې منع مني چې وي الله دا ویلي دي بس دا الله ویلي دي په هغې کې بیا زما عقل یې نه مني دا به چا وي دا به جاهلانو وي ابو جهل دی به وي زما عقل دا نه مني زما عقل دا نه مني زما اوس مونږ پښتنو کې هم ځینې خلک داسې وایي مونږ وایي زما عقل دا نه مني چې دا حکم څنګه داسې راغی الله وایي چا چې ړومبې په عقل باندې فیصله شیطان کړې وه وایي زه آدم علیه السلام نه غوره الله پاک وایي ما ته حکم کړی دی غوره خو ته ما جوړولی اوس ته ما حکم کړی دی چې تر اوسه ته غوره وي اوس هغه غوره دی او هغه په عقل فیصله وکړه نو تر اوسه پورې لعنتي ګرځي نه الله وایي زما په حکم کې عقل نه چلیږي نو حنفاء لله خاص د الله شي غیر مشرکین به الله سره شراکت دار م جوړوي الله سره څوک شریکوي ما ومن یشرک بالله او هغه څوک چې الله سره شریک جوړ کړي چې دغه دا نظریه وګرځي چې کچرې زه محنت کوم نو د محنت په بدل کې به ما ته رزق ملاویږي او که زه محنت نه کوم نو دا رزق ما ته نه ملاویږي د چا دا نظریه جوړه شوه نو الله پاک وایي فکأنما خر من السماء ځکه د دې وجه دا ده چې محنت باندې ستا رزق کمیږي سیوا کېږي خو یو رزق ستا په محنت نه جوړېږي دا محنت الله پاک تا ته د دې لپاره درکړی دی چې ته که ما ته ځان د بخښنې قابل جوړول غواړې محنت پکې د هغې دپاره یې تاله په دنیا کې محنت درکړی دی چې په دنیا کې یو سړی څومره ډېر محنت کوي دومره ډېر هغې ته د هغې صله ملاویږي هغې د خیر دپاره کوي یا د شر دپاره کوي دومره ورته بدله ملاویږي نو دقه شانته چې انسان د اخرت دپاره محنت کوي که د خیر کوي که د شر کوي هغه شانته به ورته بدله ملاویږي دلته کې یو انسان دی او هغه په ځان باندې شپه ورځ یو کړي دي او هغه د یو په ځای باندې درې څلور نوکرۍ کوي کارونه کوي د څه دپاره کوي صرف په دې مقصد یې کوي چې زما زندګي پې ښه تېره شي آرامدېه تېره شي نو بعضې انسان داسې دی چې د هغه د محنت په وجه باندې هغه چې کوم دی نو اعلی مقام ته ورسي اعلی مقام ته څنګه ورسي دنیایي لحاظ سره لکه مثلا یو سړي سره چې کوم دی نو صرف واپډه ده یو سړي محنت کړی دی نو هغه د واپډې سره سولر هم چلی بل سړي د هغه نه سیوا محنت کړی دی هغه سره سولر سره جنریټر هم دی نو چې یو محنت نی نو بل الټرنیټ چې بل نی نو بل یو داسې دی چې هغه سره صرف سولر دی یو داسې دی چې هغه سره صرف واپډه ده بس چې واپډه نی بیا دغه شانتي نسته نو دا د آخرت الله پاک دته هایلایټ ورکړي چې لکه دنیا کې ما تعالی په محنت باندې هر یو څیز سیوا کړو چې تا څومره خپه په خپه اچولې وه دومره تا د هغې هغه بدل لګو او چې څومره تا منډه والې وه دومره بدل دی نو که آخرت کې تا د آخرت دپاره منډه وواله تا د آخرت دپاره څه وکړو
ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د مشکات شریف حدیث مبارکه دی چې هغه سړی چې هغه ونې ولګولې یا هغه سړی چې فصل یې وکړو، یعنی مقصد د ونو لګول نه باغ لګول شو او د فصل نه مقصد زمینداری کول شو، نو په هغې کې د انسان نه علاوه که چرند پرند څه وخوړو هم د ده لپاره صدقې جاریه ده. په دې وجه باندې به موږ ته عبدالرازق شیخ صاحب وایي په ترجمه کې، وایي به د دنیا کې د ټولو نه لوی موحد ویلی شي کامل ایمان والا ته. د ټولو نه لوی کامل ایمان د زمیندار کاکا دی، ځکه چې موږ یو څیز ختمو نو موږ وایي خاورې پرې واړوه او دې په تخم باندې خاورې واړي بیا ورته پته مې ده به راخېږي، نو د ده په شانتې پخه عقیده ده بل چا نشته. بل وایي موږ به په یو ټایم باندې صدقه وکړو، موږ به په یو ټایم باندې چې کوم دی نو د الله د رضا کار وکړو او دې خبر نی او هر یو څیز نه خوري اوس کی. نو په دې وجه باندې دی چې کله خپل عملنامه وویني په آخرت کې دې باریان درې شي دا دوره ثوابونه د کوم طرف نه رال، الله به وایي وما لیس بظلام للعبید. ما خو تاسو ته ویلي چې زه خپلو بندګانو سره زیاتې نه کوم، تا ته خو پته نه و ما ته خو پته وه چې ستا محنت او چا په هغه محنت کې خېټه مړه شوې ده د هغې ته ثواب میلو شوی دی. نو د ټولو نه زیات غټ مسلمان او کلک ایمان هغه د زمیندار دی، دله لږ محنت پکار دی بس، او هغه لږ محنت سره چې دی د حقوق الله خیال زیات وساتي، دی مونځ په ټایم کې دی روژه په ټایم کې دا څو سره چې کوم دی نو الله پاک دله پیکیج ایستری دغه بوله الله پاک ورکوي. نو دلته کې الله پاک وایي چې دی څه کوي فکأنما خر من السماء، دغه سړی چې دی دی وی د هر څه زما په محنت دي، نو د هغه محنت په وجه دی د آخرت محنت پرېږدي، وي د دنیا د آخرت سره به بیا ګورو. الله وایي نه لکه څنګه چې دلته په محنت باندې هر څه ګټل د آخرت دپاره محنت وکړه نو هو تا ته به اعلی نه اعلی درجه میلو شي. که ته محنت ونه کړې نو لکه څنګه چې دلته کې ته پاتې شوي په نورو عزیزانو کې دغه شانتې به ګورې په آخرت کې هم پاتې شي. الله پاک وایي فکأنما خر من السماء، د دغه مشرک سړي دا هغه مشرک نه مقصد سره چې هغه الله سره په ذات صفاتو کې څوک شریک ګڼي، دا نه چې بت ته سجده کړې ده. خر من السماء را پرېوته د اسمان نه، لکه یو سړی د اسمان نه را پرېوته فتخطفه الطیر، نو یا خو بیا مارغانو تښتي بس را وغورځېده بس مړ شو مارغان پرې راغله بس چاته نه سوړو بس را جمع شو پې، او یا د هغې نه علاوه که چېرې د مارغانو نه دی بچ شو نو او تهوی به الریح، تیزه هوا پرې راله پی مکان صحیح قودیه جته لري بیابان ته وغورځو، په دواړو حالتو کې برباد دی تباه دی. هغه انسان چې مشرک دی تباه دی، یا به مارغان خوري لکه یو څیز یا مارغان وخوړو یا اول لرې وتښتو خو ختم خو شو. دغه شان مثال د دې مشرک دی چې دی په یو لحاظ سره نه بچ کېږي چې څوک هغه د الله د علاوه نور ذمواران ګڼي. الله وایي ذالک دا چې کوم بیان وشو انسان په دې باندې ښه ذهن خپل مطمئن کا چې ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، چا چې د الله پاک د نښو خیال وساتو چې الله تا ته وي د دې څیزونو خیال وساته او الله تا ته څه وي زما د حقوق الله خیال وساته د حقوق العباد خیال وساته. الله تا ته حج کې بیان کړو چې دا د ارکان چې دي دا ستا عقل نه دي، ته به دا زه څنګه کوم په طواف باندې به ما ته څنګه ثواب مثلا ملاویږي. لکه ډېر خلک داسې دی چې هغوی وایي په ابي زمزم کې په عام اوبو کې څه فرق دی، ویلي وي چې ابي زمزم مې راوړی دی یو ساس کې تېنه کوي ودرېږي او کیني ورته، دا کم خلق دی دا کمزوري عقیدې والا خلق دی. الله پاک وایي د الله حبیب وایي دا د ټولو نه قیمتي څیز دی په دنیا کې. ردی مثال د حوض کوثر دی او څوک چې هلته کې تللي دي او هغوی پې تجربې کړي دي نه هغوی وایي واقعي هم داسې ده چې الله پاک په هغې کې یو ډېر لوی چې کوم دی نو حکمت ایښی دی او یو ډېر لویه دوا ده. نو بعضې خلک پکې هغوی وایي دا اجیانو ځان له کار کتلي ګیلنې دلته نه را په مخه کړي، دا د الله پاک په حرماتو کې راځي او دی د الله د حرمت خیال نه ساتي. دی وایي نه مړ دا خو یو عام څیز دی، دا خو یو عام کار دی لکه څنګه چې بعضې خلک وایي پیغمبر څوک دی خو عام انسان دی، نو صحابي څوک دی خو عام انسان دی، نو انسان دی خو عام نه دی خاص دی. لکه څنګه چې زموږ په عامو انسانانو کې د هغې نه علاوه د پیغمبرانو او د صحابانو علاوه په ښکته مخلوق کې مونږ وایو یاره دا استاد جي دی، دا حافظ صاحب دی، یاره دا انجینیر کاکا دی، دا ډاکټر کاکا دی. نو خو مونږ په یو صفت سره خاص کړی دی که نه، نو هغه پیغمبر او هغه صحابي الله خاص کړی دی د نورو بندګانو نه، ادي یو عام انسان دی. نو دا د الله پاک د حرماتو
خلاف کار کول دي. الله وینا چې ما کوم یو څیز تا ته درلېږلی دی چې د دې ادب وساته، خیال یې وساته. نو چا چې وساتو فإنها من تقوی القلوب، دا د زړونو آرام دی، د ایمان مضبوط شو. او دا کوم یو سړی چې ایمان مضبوط شو ځان له آخرت کې پورا کور جوړ کو. لکم فیها منافع الی اجل مسمى. الله پاک وایي دغه قرباني چې ما تاسو له حلاله کړې ده، په دغه قربانۍ کې ستاسو دپاره منافع شته. او منافع څه دي چې تاسو پې تر دغه ځای پورې راتلی شئ، ځکه چې په عربو کې هوښانو وي، په دې هوښانو باندې تاسو سورلي وکړئ تر قربانګاه پورې راولئ. دغه شانته چې کوم دی نو هغه څاروي چې هغه پی والي، نو چې دې پی والي هغه ته خیراتي ورکړي، نو د قربانۍ نه علاوه د هغه نور ثواب شو. الله پاک وایي ثم محلها الى البيت العتیق، بیا هغه ځای د دې چې دی، بیا ځای د قبلېدو، ځای د قربانۍ او خوښ کړی شوی ځای چې دی هغه منا ده، چې هغه د بیت الله سره خوا کې ده، په دغه علاقه په دغه حصه کې راځي. الی البیت العتیق، عتیق کې موږ خبره کړې وه. عتیق نه مقصد یا د هدایت کور دی، نو دغه بیت الله نه هدایت هغه انسانیت ته ملاویږي، لاره ورته ښودلی شي. یا عتیق چې عامه معنه ده پخوانی ګوره، پخوانی به دی چې آدم علیه السلام جوړ کړی و. نو بیا د دې د قربانۍ ځای هغه د بیت الله شریف خوا ده چې هغه الله ر دې لپاره منتخب کړی ده، او الله پاک هغه په ډېر څه باندې قبلوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک، دا ټولې خبرې چې دي. ومن یعظم، چا چې خیال وساتو، چا چې اداب کو حرمات الله، د الله د مناهیو، د الله د منع کړي شوي څیزونو نه، فهو خیر له عند ربه، نو هغه ډېر غوره دي په لحاظ د ثواب سره د الله. واحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم، حلال کړي شوي دي ستاسو دپاره چارپایان، خو هغه چې الله پاک یې ذکر کړی دی په تاسو هغه نه. فاجتنبوا الرجس، پس ځان وساتئ د ناپاکۍ، من الاوثان، د بوتانو نه، د غیر الله نه. واجتنبوا قول الزور، او ځان بچ کې د دروغو د وینا نه. حنفاء لله غیر مشرکین به، خاص د الله شی الله سره شریک مه جوړوئ. ومن یشرک بالله، چا چې الله سره شریک جوړ کو، فکأنما خر من السماء، لکه چې د اسمان نه راوغورځېدو په تخته په هتویرو، یا وتښتو د لره مارغانو، او تهوی به الریح فی مکان صحیح، یا تیز هوا وړو چې ته لرې بیابان ته برباد شو. ذالک، په دې وجه باندې. ومن یعظم شعائر الله، چا چې تعظیم کو، چا چې احترام کو، چا چې خیال وساتو، چا چې عزت ورکو د الله نه خلا، فإنها من تقوی القلوب، دا د زړونو آرام دی، استحکام دی. لکم فیها منافع الی اجل مسمى، په دغه د قربانۍ په ځناورو کې ستاسو دپاره فایده تر څه وخته. ثم محلها، بیا ځای د حلالۍ د دې الی البیت العتیق، د بیت الله خوا ده. ذالک،